اسمانونو د زمکو برابر دی. مفسرین دلته وایي چې یوه معنی دا ده چې د جنت عرض چې دا وواړه اسمانونه سره بیا دې سره په یو لین کې دا وواړه ځمکې کې دی، نو دومره د جنت عرض دی. او تاسو پښتنو په دې پوهیږئ چې عرض کم وي او اوږدوالی زیات وي، نو چې عرض یې دومره دی و اسمانه و ځمکې، نو اوږدوالی به څومره د هغې اندازه نشته دی. یوه توجیه ده. او بله توجیه مفسرین وایي چې دا د انسان په مخ کې د ټولو نه وسیع شی څه شی دی؟ یا ځمکه یا د دې نه وسیع شی تاسو ته معلوم دی؟ بل لیدلی دی؟ موږ د ورځې شپې که د وسعت نظاره کوو نو یا د اسمان وسعت ته ګورو یا د ځمکې، نو دا یې به طور تمثیل ووی، نور د هغې حقیقت هغه خو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، چې هغه خو هېڅ چا نه سترګو لیدلی دی او نه غوږونو هغې حقیقي تذکره اورېدلې ده، د چا په زړه باندې د هغې کټکه هم نه ده راغلی، خیال هم نه دی تیر شی. نو وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، او تیار کړي شوی دی دا جنت د چا د پاره؟ للمتقین. باډوانو والا وایي د چا د پاره؟ د متقیانو د پاره. متقیانو له جنت تیار دی. یوازې هغه نه چې مونځ یو رکعت نه کوي، روژې نه نیوي، نو څه د نیکۍ کار نه کوي، خالی امید ساتي. د امید کوونکو والا نه دي یاد کړي، څه کوونکي؟ تقوا اختیارونکي. للمتقین. او متقیان څوک دي؟ د الله ولیان متقیان دي. هر پرهیزګار چې دی دا د الله ولی دی. ان اولیاؤه الا المتقون. د الله ولیان متقیان دي، پرهیزګاران دي. نو اعدت للمتقین، دا جنت تیار کړي شوی دی د متقینو د پاره. یا الله متقین څوک دي؟ الله وی الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقیان آغا دی چی آغا دا اللہ پلارا کی مال خرچ کئی، فی السرائی والضرائی، پا خوشحالی کی پا خفگان کی فی السرائی، پا راحت کی والضرائی، او پا تنگ دستے او پا تکلیف کی مال خرچ کئی. دا ډیر ګران کار دی. د الله د دین د پاره، د الله د رضا د پاره مال لګول دا ډیر ګران کار دی. خو زه تاسو ته یو خبره وکم، دا دومره اهم کار دی چې د قرآن کریم 8 مضامین دي. څو مضامین دي؟ 8 مضامین. اثبات توحید، اثبات رسالت، صداقت الکتاب، او ایمان بالآخرت، او بیا انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، تنظیم آداب. 8 اصول دی، مضامین دی. او پدے 8 مضامینوں کی یو مضمون دے انفاق فی سبیل اللہ، دا اللہ پلارہ کی مال لگوا.